أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. د دې ګروپ دعوت القرآن لإصلاح الشبان د ترجمه او د درس 5 نمبر درس شروع شو. سورة البقره 2 رکوع ده. د دې 2 رکوع خلاصه او حاصل لري چې په دې کې 14 آیاتونه دي. په دې کې په دې 9 آیاتونو کې الله رب العالمین د منافقانو خباثتونه او قباحتونه او داغي نخي بیانوي، او په 4 آیاتونو کې بیا د منافقانو د کافرانو د پاره مثالونه دي. اولنۍ نخه دا ده وما هم بمؤمنین. دویمه نخه یخادعون الله، او دریم قباحت او خباثت وما یشعرون. څلورم خباثت فی قلوبهم مرض، او پنځم خباثت بما كانوا یکذبون. شپږم خباثت قالوا انما نحن مصلحون. اوم خباثت الا انهم هم المفسدون. او اتم قالوا انؤمن كما آمن السفهاء. نهم الا انهم هم السفهاء. لسم ولكن لا يعلمون. يولسم واذا لقوا الذين آمنوا. دولسم انما نحن مستهزئون. دیارلسم ويمدهم في طغيانهم. څوارلسم يعمهون. پنلسم اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى. او شپاړسم وما كانوا مهتدین. نو په 9 آیاتونو کې د دې 14 خباثتونه الله رب العالمین بیان کړلی. اوس د دې ټکی په ټکی باندې معنا او بیا ان شاء الله تعالی روانه معنا. یو څو آیاتونه بوایو، منګه خیال ساتو چې د 10 منټو نه زیات نشي. نو څو آیاتونه چې په د 10 منټو کې راتله بس عقب زمونږ درسي. د ټکی په ټکی لاول معنا ووري او بیا د دې روانه معنا. ومن الناس، او بعض د خلقونه. دا من د دې معنا بعضی زینی. ومن الناس، او بعض د خلقونه. من اغدی یقولو چوای آمنا مونږم ایمان راوړی دی بالله په الله تعالی باندې، وبالیوم الاخر او په ورځ رستنی باندې. الیوم ورځ ته ویلی کیږي او الاخر رستنی مراد ته قیامت دی. وما هم بمؤمنین، وما هم او ندی دیو بمؤمنین ایمان راوړون کی. یخادعون الله، دیو دوکه ورکوي الله تعالی ته په خپل ګمان باندې، حقیقت کې خو نشي. والذین، او هغه خلکو ته دوکه ورکوي آمنو چې ایمان راوړل دي. وما یخدعون، او دیو دوکه نه ورکوي الا انفسهم مگر خپل ځانونو ته. الا مگر انفسهم خپل ځانونو ته. وما یشعرون، او دیو نه پوهیږي. فی قلوبهم پزلونو د دیو کې. قلوب جمع قلب ده او قلب زړه ته ویل کېږي. فی قلوبهم پزلونو د دیو کې مرض، مرض دی. د دې مرض نه مراد منافقتوب دی، شک دی، کفر دی، بيدینی ده. فزادهم الله، پزیات کو دیو لره الله تعالی مرضن، دا مرض. یا دا خبر ورکي الله چې د دیو دا مرض الله نورم زیات که د دیو د ګناهونو په وجه، او یا دا خیری دی چې الله ر دیو دا مرض نورم زیات کی. نو ګوره فزادهم الله دوړه معنی کو. فزادهم الله پزیات کو دیو لره الله تعالی مرضن، دا مرض. او که خیری شي نو فزادهم الله پزیات دی کی دیو لره الله تعالی مرضن، دا مرض. ولهم، او د دیو د پاره عذاب، عذاب دی. علیم، ډیر دردناک چې ډیر درد ورګي. بما په سبب د دی کانو چې دیو با یکذبون دروغ ویل.
وإذا قیل لهم وإذا او هر کلا قیل چې ویلی شي لهم دیوتا لا تفسدو فساد مکوي ورانه مکوي فی الارض پزمکه کی قالو نوای دیو انما چې بشکا نحنو منگا مصلحون اصلاح کون کیو منگا خروغه کو الا خبردار انهم بشک دیو هم المفسدون هم دیو دی پساد کون کی ورانکاری ولکن لا یشعرون لیکن دیو نفویگی وسروانه ترجمه ته یو ځل غوکی دوی ومن الناس او زین د خلقنا من یقول اغدی چوای آمنا بالله مون ایمان راوړې دی په الله تعالی باندې وبالیوم الاخر او پورز د اخرت باندې وما هم بمؤمنین او ندی دیو د ځلنه مؤمنان ایمان راوړون کې ندی د ځلنه مؤمن نه دی مطلب د دې آیات دا شو چې اسی تش په خله باندې وای ما ایمان راوړل منافق لیکن حقیقت کی مومن نه دی د ځلنه مومن نه دی بزله کی ایمان نشتا یخادعون الله دیو دوکه ورکوي الله تعالی ته والذین آمنوا او هغه خلکو ته چې ایمان راوړی دی وما یخدعون او دیو دوکه نه ورکوي په حقیقت کې الا انفسهم مگر خپلو ځانونو ته وما یشعرون او دیو نه پوهیږي دیو په دې نه پوهیږي چې دوکه خو موږ ځان له ورکوو دیو به په ظاهره باندې ایمان ښکاره کړی و چې موږ مسلمانان یو مؤمنان یو پټ به کافرو مطلب یې دا و چې موږ الله لم دوکه ورکړه نعوذ بالله من ذلک او مؤمنانو لم دوکه ورکړه خو الله وایي دا دوکه ورکول دیو الله له په خپل ګمان کې ګڼي الله له چېرته دوکه ورکولی شي او مومن لره دوکه ورکول دام د سیدی لکه الله له چې دوکه ورکوي نو دیو په حقیقت کې دوکه د خپل ځان له ورکوي فی قلوبهم پزلونو د دیو کې مرض دی فزادهم الله پس زیاد که دیو لره الله تعالی مرضن دا مرض یا زیاد دی که دیو لره الله تعالی دا مرض ولهم د دیو د پاره عذاب علیم عذاب دی ډیر دردناک بما کانو یکذبون په دې سبب چې دیو همیشه دروغ وایي واذا قیل لهم او هر کله چې ویل شي دیو ته لا تفسدو ورانه مکوي فساد مکوي فی الارض پزمکه کې قالو نوای دیو انما نحن مصلحون یقینا مونږه اصلاح کون کیو دیو خپل دی فساد ته اصلاح وای بيدینی ته اصلاح وای الا خبردار انهم هم المفسدون یقینا دیو دی فسادیان اورانکاری فساد کون کی ولکن لا یشعرون لیکن دیو نه پویږي په دې خپل فساد باندې الله رب العالمین دی دا ترجمه او دا درس د ویونکو نه او د تمامو سامعینو نه تمامو اوریدونکو نه دی الله رب العالمین قبول او منظور کی او الله رب العالمین دی زما د پاره او تاسو ټولو اوریدونکو د پاره د دنیا او د آخرت د کامیابی ذریعہ وګرځي الله دې زموږ ټولو چې څومره جایز او شرعي حاجتونه دی الله رب العالمین دی د غیب د خزانو نه پوره کی او الله رب العالمین دی دا زموږ او تاسو د پاره د قیامت کې د نجات ذریعہ وګرځي د جهنم نه د خلاصې ذریعہ دی الله رب العالمین وګرځي سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين